السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خادم اشاعت مولانا شاه نعمان یحیی ټانکوی تاسو ته مخاطب یم. زمونږ په ټانکوی کلي کې مدرسه جواهر القرآن والسنه ټانکوی للبنین والبنات الحمدلله تعمیراتی او تعلیمی هغه درسګاره او تعمیراتی کار پکې شروع دی چې دې کې تقریبا په دریو چتو باندې هغه مشتمله ده. یو چت هغه مکمل شوی دی، په دویم چت باندې کار شروع دی، لینټر ته رسیدلی دی، طلبه الحمدلله راغلي دي، اساتذه هغه مونږ سره موجود دي چې په دې کې مونږ سره شعبه حفظ، ناظره، قاعده، ترجمه او متوسطه او اوله هغه ترتیب شروع دی. د سبقونو ترتیب هغه الحمدلله ثم الحمدلله خو مزیدار خو ښکلی د استادانو په نگرانۍ کې هغه شروع دی. دوه استادان دلته کې مستقل د طلباو سره هغه مقیم وي، هغه نگرانی کوي او د طلباو خیال ساتي. دارنګې مونږ سره په مدرسه کې انشاءالله را روان وخت سره هغه به مونږ په مدرسه کې طلباو ته دنیوي څه هنر هغه ښودل غواړو او هغې کوشش به کوو چې طلبا فارغېږي نو انشاءالله هغوی به ورسره دنیوي کار هم زده وي او دیني به هم وي. اوزګار ټایم کې د علماء دیوبند او زمونږ د مشایخو هغه میشن دی چې عالم هم وي او ورسره خپل کار هم کوي. دارنګې د امام ابن حنبل رحم الله قول دی چې هغه وایي عالم جوړ کا او عالم ته ورسره هنر هم وښیه چې سبا له دې عالم شي، دین نه خرڅوي او دنیا کار کوي او په هغې باندې دین له خدمت کوي. زمونږ میشن هم دا کوي. دارنګې په مدرسې باندې دویم چت هغه کار شروع دی او په هغې دپاره تقریبا چې 28 یا 29 لاک کم و بیش د لینټر خرچه راځي او طلبه هغه موجود دي. هغه ابتدار انشاءالله یو ورځ دوه پس سبقونه مونږ شروع کړي دي، خو د مدرسې د کارونو د وجې نه مونږ ابتدا لیټ کړه. د اتوار په ورځ باندې انشاءالله الرحمن هغه ابتدار زمونږ استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی سراج الدین صاحب حفظه الله، دارنګې زمونږ استاد زمونږ مشفق چې هغه مونږ سره ډیر محنت کړی دی د وړوکوالي نه والې تر دې وخته پورې زمونږ په سر باندې هغه لاس د شفقت او د مینې ایښی دی. استاد محترم مولانا قاری فرمان علي حفظه الله، هغوی به په دې کې انشاءالله ابتدایي دا کوي، دوا به کېږي. دارنګې زمونږ نور اساتذه کرام مفتی صاحب مجتبی حفظه الله، دارنګې مفتی شریف حسین صاحب، نور استادان امدادالحق شیخ صاحب، امدادالله مولوي صاحب، مولانا عبدالوکیل صاحب، دغه ټولو ځایونو کې مونږ پاتې شوي یو. مونږ د دغه ځای نه فیض حاصل کړی، سبق ویلی دی او الحمدلله هم په هغه نهج باندې په هغه طریقه باندې استادان محنت کوي او سبق پړایي هغه شروع ده او نور د مدرسې ابتدا به انشاءالله مونږ د اتوار په ورځ باندې کوو. او په اخر کې زه خپل استاد محترم مناظر اسلام مفتی علامه مفتی توصیف احمد صاحب، دارنګې ارشد زمان مفتی صاحب، د نور د مرغوز اساتذه د هغوی ډېر مشکور یم چې دا د هغوی دواګانې وې، د هغوی محنت او خلوصو چې مونږ سره هغه دواګانې او شفقت لاس یې راباندې ایښی او دا ځای الله رب العزت د هغوی په دواګانو او خدمتونو باندې آباد کو. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم من واستغفرون الغفور الرحيم.